بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان، خو یو ځل بیا تاریخ په تاریخ. تاریخ په تاریخ څه شی دی؟ تاریخ په تاریخ هغه شی نه دي چې کوم نن څومره موده مخکې غیر قانوني افغانان چې کوم هغوی ته تاریخ میلاو شوی چې تاسو به خپل ملک افغانستان ته ځئ. دلته چې څومره هم غیر قانوني افغانانو هغوی خپل ملک ته واپس لیږلو یو فیصله کړې وه. خو اوس مونږ وکتل چې کوم د جنګ چې کوم صورتحال دی، نو په هغې کې مونږ ولیدل چې کوم د نوښار ځینې دي او د خیبر پښتونخوا نور داسې مختلف ځینې دي، د هغې نه غیر قانوني افغانان چې چېرته هم ویني نو ګاډي ورته ودرولي، پولیس فورسز ورته ولاړې، هغې ګرفتارۍ او بیا چې کوم دی نو راولي. مونږ دا 2 ورځې وشو چې مسلسل مونږ ویډیوګانې وکتې، خلک هم وکتل چې کوم کچرې دي هغه د غیر قانوني افغانانو نه مکمل طور باندې ډک دي. دې سره که مونږ جیلونه وګورو هغه هم مکمل طور باندې ډک دي، او دغه په بازار کې چې څوک ګرځي نو هغې سره هم ویره ترخوي چې یاره نن به مونږ بیا پولیس ګرفتاري او بیا به مو بوځي او ډیپورټ کوي هم. نو دغه سلسله جاری ده. دغه سلسلې ته دغه پاکستان حکومت ولې مجبوره شو؟ دا مجبوره ځکه شو چې تاسو وګورئ نن څومره موده مخکې دغه غیر قانوني افغانانو باندې غږ شوی چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. بیا ورکې دا هم ویلی شوي چې دوی له چا په کرۍ باندې کورونه ورکوي، یا ایون چې په پټي کې ورته چا خپل پټي کې ټینټ هم ولګولو، د هغه خلاف هم قانوني کاروایی کیږي. خو موږ وکتل چې مخکې د غیر قانوني افغانانو هم په ذهنونو کې یو خبره پرته وه چې داسې تاریخونه ډېر پاکستان حکومت ورکړي دي، خو تر دې دمه پورې پس اکشن نه دی اخیستی. نو هغه تاریخ اوس مکمل طور باندې ختم شو. موږ وکتل چې اوس فوري طور باندې چې کوم غیر قانوني افغانان دي هغه ګرفتارۍ او د هغه خلاف کاروایی کیږي، باقاعده کچرو ته پیش کوي. د هغې نه علاوه چې کوم د هغې کوم ډاکومنټیشن کلیر نه یا څه مسلې پکې، نو هغې نه بعد هغې بیا ډیپورټ کړي، خپل ملک ته یې واړوي. موږ وکتل چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم د جنګي صورتحال روان و در خپل منځ کې، نو دغلته کې د هغې نه بعد چې کوم دی نو د غیر قانوني چې کوم هغه د تلو هغه سلسله وه هغه یو ځل بیا روچته شوه او ډېره زیاته په تیزۍ سره شوه. په کار دغه وه چې دوی خپل ملک ته ښه باعزته طریقې سره تللی وی، خو د هغې نه باوجود هم دوی پراته وو. موږ په خپله بزه د خود چې لاړو انټرویوانې به هم د خلکو سره کولې په بوډ بازار کې، نو هغې به هم دغه دعوې کولې چې یاره داسې ډېر تاریخونه موږ له د پاکستان حکومت راکړي دي، خو تر دې دمه پورې څه اکشن نه دی اخیستی. بیا پکې څه ځینې کسانو دا هم ویلي دي چې په نوښار کې سیکیورټي فورسز راغله او موږ ته یې ورووالو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. خو بیا هغه سیکیورټي فورسز ښکاره نه شو، نو بس هغې هم په دې باندې ډاډه وو چې یاره داسې راشي او موږ ته ووایي چې تاسو لاړ شئ، خو بیا لاړ نه شي، بیا پاتې شي. خو یو ځل بیا زه ښه واضحه وایم چې دې ځل چې کم غیر قانوني افغاني دغه سوچ کوي چې زه به خپل ملک ته نه ځم، نو دا به غلط کار کوي، ځکه چې تاسو وګورئ بلکې پوره سوشل میډیا د دې نه ډکه شوې ده چې چېرته هم غیر قانوني افغاني. زه دا غیر قانوني افغاني لفظ بار بار ځکه استعمالوم چې چا سره ډاکومنټیشن نه وي، څوک په ویزه باندې نه وي، چا سره پاسپورټ نه وي، نو د هغه خلاف کاروایی کیږي. که هغه په بازار کې ګیرئ یا کور ته ورځي، کور کې ګیرئ. باقاعده یو ځل بیا د جوماتونو هغه سلسله شروع شوه. په جوماتونو کې ورته باقاعده اعلانات کیږي چې دغه کورونه خالي کوي یا چا ورله کورونه ورکړي دي، نو د هغه خلاف هم کاروایی کیږي. زموږ ځینې کسان چې کوم دی نو هغه دې ته زړه خوشحاله وي چې یاره ماله د دې کور نه کرۍ راځي او دغه کور د کرۍ د وجې چې کوم دی نو زه زما په کور کې یو چوله روانه ده. خو دا نه چې دغه چوله چلول یا دغه کرۍ ته اوس ډېره زیاته ګرانه پروزي. نو دغه چې کوم افغانیان دي هغه خپل ملک ته روان دي، په کار ده چې لاړ شي باعزته طریقې سره. بل افغانستان له هم پکار دي که تاسو د پاکستان سره جنګ کوئ یا د بل ملک سره کوئ، نو اول د خپلو کسانو تحقیق وکړئ چې تاسو څومره چې کوم ولس دی هغه په بل ملک کې څومره پراته دي. په لکونه خلک چې کوم دی نو هغه په پاکستان کې ژوند کولو، اوس هم په لکونه خلک چې کوم دی په پاکستان کې پراته دي چې کوم غیر قانوني. په کار خو دغه د افغانستان له چې هغوی خپل دغه کسان اول خپل ملک ته روغواړي، دوی له ځینه ورکړي، دوی له څه داسې کاروبارونه ورکړي چې دوی په باعزته طریقې سره خپل ملک ته لاړ شي، نو هغې نه بعد بیا د نورو ملکونو سره جنګ کوي.
مونږ دا هم وکتل چې د جنگ په وخت کې چې کوم کډوال روانو په بارډر باندې هغې بیرته چې کوم دی نو واپس شو او بیا په لنډې کوتل کې پاتې شو. نو دغه جنگ باندې به هم لږه خبرې وکړو چې دغه جنگ هم نقصان دی که هغه د افغانستان طرف ته دی یا د پاکستان اړخ ته دی. نه دي پکار چې دغه دوه ملکونه ګاونډي هیواد ملکونه دي بیا مسلمانان ملکونه دي. مونږ که د چا سره هم خبرې کوو نو هغوی هم دغه وایي چې نه د افغانستان له پکار دی چې د پاکستان سره جنګ وکړي او نه د پاکستان له پکار دی چې د افغانستان سره جنګ وکړي. خو دې کې لږ شانتې زه خبره واضحه کوم د سوشل میډیا. ګوره د سوشل میډیا استعمال ښه هم کیدی شي بد هم کیدی شي. خو زموږ ځینې خلک چې کم دی نو هغه د سوشل میډیا چې کم استعمال دی هغه ډېر د بدې طریقې سره استعمالي لګیا دی. هغه بار مونږ ګورو چې د افغانستان لخوا چې کم د سوشل میډیا خلک دي هغوی دغه یو میسج خورئ چې مونږ به د پاکستان نه خپله بدله اخلو. خو که دغه بدلو ته مونږ کېناستېدو د یو بل نه بدلیلو نو په دغه بدلو کې مونږ ته صرف او صرف نقصان دی. په دغه جنگونو کې مونږ یتیمانان وروټکول، په دغه جنگونو کې مونږ کونډې پیدا کړې، په دغه جنگونو کې مونږ خپل بچي چې کم دی هغه د لاسونو نه لرې کړل. نو دغه جنگونو نه هېڅ هم نه جوړېږي. پکار ده چې دغه افغانستان او پاکستان خپل منځ کې کینی خبرو کې اترو کې دغه چې کم د تجارت هغه روزګار او چې هغه یو ځل بیا روان کړي، دغه سلسله یو ځل بیا شروع شي چې دغه کم د تجارتي خلکو ګیلې دي هغوی وایي چې زموږ د یو ګاډي سره 4-5 کسان بو زموږ د په زرګونو خلکو روزګار چې کم دی د دې تجارت د وجې چې کم دی هغه خراب شو. نو نه دي پکار داسې پکې د سټوډنټانو سبق چې کم دی نو هغه هم تباه شو. بل خوا د افغانستان که خبر وکړو نو هلته کې سشته دی نه، هلته روزګار نشته، هلته تعلیم نشته، هلته صحت نشته دی. نو پکار دغه د افغانستان له هم پکار دی چې هغه هم په خپل ملک او په خپل ولس باندې رحم وکړي او یو داسې ښه کار وکړي. زه بار بار په خپل ویلاګ او په ویډیو کې دا وایم چې یو داسې جنګ پکار دی چې هغه د خپل ولس دپاره دغه جنګ وکړي چې تعلیم ورته راوړي په افغانستان کې، هغه د خپل ولس له دا جنګ وکړي چې صحت ورته راولي، هغه د خپل ولس له دا جنګ وکړي چې کم کاروبارونه دي چې هغه په افغانستان کې پیدا کړي او هغه د خپل ولس له دا جنګ وکړي چې د پاکستان کې کم غیر قانوني افغانان په لکونه خلک پراته دي چې هغه باعزته طریقې سره خپل ملک ته راولي، دلته ول روزګار ورکړي، کورونه ورکړي، زینه ورکړي. دا و زموږ نن نوی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم راکړي چې د لوی الله په امان.